نو چې کله مسله د توحید د پزله کې کېناستله او کله د ایمان مضبوط شو نو راشه اوس د دې مسلې دپاره حفاظت پکار دی. نو دا دو صورتونه الله د حفاظت دپاره راولېږل. جو پیرانو پسې ګرځې زم یو پیر یم پوه شولې چاتم تکلیف وي چاتم مشکل وي په دې صورتونو باندې ځان دموي او په دې صورتونو باندې خپل کور او ماشومان دموي. نه پیر ته ضرورت شته نه مرید ته ضرورت شته نه چې کوم دی هیچا ته ضرورت نشته دی. او دا صورت دا د هغې وخت صورت دی چې کله په نبي صلی الله علیه وسلم باندې جادو اثر شوی نو الله دا دو صورتونه راولېږل. قل ورته ووایه اعوذ برب الفلق پناه غواړم په رب د سبا باندې. فلق یو قول دا دی چې دا یو کنده ده په جهنم کې. قل ورته ووایه اعوذ برب الفلق پناه غواړم په رب د سبا باندې. من شر ما خلق د شر هغې نه چې کله پیدا شي راخور شي پیدا شي. ومن شر غاسق اذا وقب او د شر د هغه تیارو نه کله چې راخوره شي. او حدیث کې راځي کله چې ماښام شي خپل لوښي بند کوي خپل ماشومانو پسې دروازې بندې کوي په دغه وخت کې شیطانان راخورېږي. ومن شر النفاثات فی العقد او د شر د پوک وهونکو نه په غوټو کې. دا چې دی نو بس تور تار به راوړي او دا به چې دی نو دا به لزه چې دی د جمعې په شپه ورته وظیفه کوم او دی له به غوټې ورکومه پوه شولې. او دا بیا چې کوم دی په ملا باندې وتړې پوه شولې. او راشه زعفران راله راوړه او یو 50 روپۍ راکه زه دله صورت یوسف لیکم په خېټه باندې وتړه. دا شر النفاسات دا شریان خلق دی دا پوکوي په غوټو کې پوه شولې. د دې شریانو ښځو او د دې شریانو مولیانو نه د زنانو عزتونه دا بچ پاتې نه شو. د زنانو کپړې دې ته بچ پاتې نه شوې. زنانو ویښته چیلونه کمیسونه لوپټې هر یو شی چې کوم دی دې مولیانو دې غلطو پیرانو دا د خلکو چې کوم دی خپلې طریقې ورسره وکړلې پوه شولې. چا ویښته ګمنځ کړي دي هغې وله وړي دي من شر النفاسات فی العقد ویښتو له یې غوټې ورکړي دي پوه شولې. او قصه جوړه ده وروره د چا ویښتو غوټې اخیستې دي د چای کمیسونه غوټې کړي دي د چای لوپټې غوټې کړي دي. اور یو عجیب خبره بله دا په دې بازارونو کې دا ګوډیګان نه خرڅېږي دغه بوډاګي غوندې کې چې ورته وایي دا خلکو له کړي دي او په دې کې بیا په هغې باندې وینې اچلي دي او هغې له چې کوم دی تالې چې کوم دی نو ورته اچلي دي. کم کار دی چې د خلکو ونه که او کمه د شرم خبره ده چې من پښتنو ونه کړله او کم یو مشکل دی چې موږ هغې نه ځان بچ نه که. خو بس چې ګورې په هر ځای کې په هره مردار او په هره کنده کې من پښتانه خوشحاله یو پوه شولې. او هر سړی چې دی نو بس منډه ده او پلانکي ځای کې چې کوم دی پیر صاحب پیدا شوی دی اور پلانکي ځای کې چې کوم دی جادو توړ والا پیدا شوی دی اور په پلانکي ځای کې چې کوم دی د شوپ والا پیدا شوی دی. ومن شر النفاثات فی العقد د شر د پوک وهونکو نه په غوټو کې پوه شولې. چاته وایي 200 ګونټونه راوړه چاته وایي 100 ګونټونه راوړه پوه شولې. اور د دې نه بله چې کوم دی زه شی جوړوم ګډ بدله جوړوم پلانکې بدله جوړوم او ډنګلې بدله جوړوم. اور چاته وایي چې زه به دله تیغ بند کوم او چاته وایي زه به له سیخ بند کوم او چاته وایي چې زه به درله لنټر بند کوم ستا کور ته به څه شی نه راځي پوه شولې. اور خپله چې د پیر صاحب کور وګورې نو ماشاءالله پوه شولې که نه یا به په نیا باندې پیریانې د هغې غم وله نه یاده یا به په ښځه باندې پیریانې یا به په مور پیریانې یا به په خور پیریانې خو د هغې چل به نه ورځي چې د هغې نه پیریان وباسي. څه وخت مخکې د نږدې علاقه کې یو کسو ډېر زیات مشهور شوی و ډېر لرې پورې ورته خلک راخوشي وو. جو زه وله لاړم ما ورګه سړی وګورو دا څنګه سړی ما ته ځان بیمار کړم یاره زه سخت خراب یم ما نه سبق راځي نه سبق ویلی شمه او ما بس ټول اوس خوبونه دی وزیمه پوه شولې. نو چې خماسې خبرې کولې په کور کې چې کوم دی غویمه جوړه شوله وینې څه یو پرېږده یو دا چل دی واغه چل دی. نو پیر صاحب چې راووته ما پیر صاحب څه چل دی یاره به زما په دې خور باندې پیریان دی ته نه لرې کېږي ما ښه ماله علاج کوي خپلې خور له نه کوي خدای دې سپي غر کا پوهېږي. نو دا شرین دا فسادیان
دا ځان ته پیران وایي څوک د توړ والا دی څوک د موړ والا دی او څوک چې کوم دی سرکار یو سرکار دی او بل چې کوم دی بل سرکار دی پوه شولې او د شرم خبره دا ده چې بیا موږ پښتانه راولو اول ته چې کوم دی ناست دي او قسم جوړه کړي